یا الله خلق قربانی کوي، یا الله تا ته علم دی چې ما سره د قربانی پیسې نشته. مالک ابن دینار رحمت الله علیه وی د حج ورځې وي، سخت ګرمي وه، د کوره بهر ووتلمه. چې ووتلمه بهر نو یو معذور کس دی، پخپو معذور دی او داسې تولیږي او روان دی، پخپو هم پوره روغ نه دی. ما ورته وی څه کوې؟ ما ته وی حج لزمه. ما ورته وی لږه دمه نه کوي، ګرمي ده، غرمه ده. ما ته وی چې سفر راته ډېر اوږد پروت دی، هسې نه چې ونه رسمه او د حج احکام رانه پوښي. د 8 ذوالحجې نه به د حج احکام شروع کېږي، ښه د 8مې ورځې نه. ښه احکام د حج، حاجیان بختور دي، کله به عرفات ته ځي او کله به مزدلفې ته ځي او کله به مینا ته ځي. ته په بینک کې پیسو له ښه جوخته چرت یې تاووه او په بینک کې د جدا جدا لوټونه کوه او په جیب کې ږده. ښه بینک کې ږده، دقه شان به درنه پاتې شي او دا فرض حج به په ذمه اوسي او الله له به جواب ورکوي. ښه څنګه چې د فرض منځ په ذمه پرات د دې به الله تپوس کوي. ښه وی ما هغې معذور ته وی چې لږه دمه وکړه نو زه به درله سورلي درکم، په سورلی به حج له لاړ شي. وی ما ته یې وکتل چې مالک ابن دیناره تا نه یو تپوس کومه چې د سړي نه مالک خفه شوي، یو کس یو د ده نه خپل مالک خفه شي او دی رواني چې زه دا مالک رضا کوم. نو وی دی چې د دې مالک خواله پیادل لاړ شي نو مالک په خوشحاله شي، او کنه چې دی سور لاړ شي نو مالک په خوشحاله شي. ما ورته چې پیادل لاړ شي نو وی چې مالک ابن دیناره زما نه مالک خفه شوی دی، زما نه رب خفه دی، زه د رب رضایې لزمه. نه ما پرېږده چې زه داسې په دې توغندو ورسمه او په دې ګوډو خپو ورسمه او په دې معذوره خپو حرم ته وردنده شمه. نو مالک ابن دیناره ما نه به رب رضا شي، ما نه به رب به ما سره روغه وکړي. ښه زه حاجي صاحب ته وامه ته چې حج لځې نو دا تصور کوه چې ما نه مالک خفه دی، زه د مالک رضایې لزم. نو هغه وی کجورې تسپې راوړی، میخ حلاله کړی، ته څه له روانې دروازه راته جوړه کړی. وایي زه د مالک رضایې لزم، باس ما ته نه د پریرو ضرورت شته او نه راته د خیراتونو ضرورت. زه زم ما نه غلي کېنئ، زه مالک رضا کوم، ما نه مالک خفه دی. زما هلته داسې ځایونه دي چې هلته به مې مالک دعا قبولې، دلته به م رضا شي، خو هلته به ملتزم یو حتیم به یو مقام ابراهیم به او کعبه به هغه ځای کې به مالک رضا کوم. وی حیران یې پاتې کړم. نو زه هم حاجي صاحبو حج لزا، خو ما نه حج زده کوه بیا حج لزه. ښه چې زه درته دا سبق په ذهن کې ورواچوم چې ته د کوره وځې او حج لځې، چې زه د مالک رضایې لزم. انشاءالله چې راځي مالک به دې رضا کړی. حاجي صاحب مالک ابن دینار رحمت الله علیه په اقی کال اتفاقی طور زم حج لاړم. چې لاړم او خلقو ربي د جمرات وکړله، شیطانان یې ویشتل اختر په ورځ چې شیطانان اولې نو بیا قرباني ده کنه. نو وی خلق داسې یو ځای ته راجمع شي او ډېر شي. وی زه ورغلم ما چې دا خلق دلته څه کوي؟ وی خلقو راته وی چې دلته یو نوجوان دی، دلته ناست دی یو نوجوان دی او دعا غواړي. جو خلق ټول حیران کړی دی، دا خلق هغه ته جمع دی. وی چې زه رالم دا اقه معذورو ما خو لیدلی و. وی دا هغه و. وی څنګه دعا یې غوښتله؟ وی خلق ورته ولاړو، الله سې اوچت کړي چې ربه ما کعبه ولیدله، ربه ما مقام ابراهیم ولیده، ربه ما د کعبې خلاف ونیو، ربه ما د کعبې خلاف ښکل کو، ربه ما مقام ابراهیم ولیده، ما عرفات ولیده، ما مزدلفه ولیدله، ما مینا ولیدله، ما صفا مروه ولیدله، ربه ما احکام د حج ادا کړو، اوس خلق قربانی کوي. ربه ربي د جمرات وشوله، یا الله خلق قربانی کوي، یا الله تا ته علم دی چې ما سره د قربانی پیسې نشته دی، ما سره خو د قربانی پیسې شته نه. ښه دا حج له داسې خلق خدای بوزي. ښه دا مالک چې رضا کوي هغه داسې خلک د قربانی پیسې ورسره نه. ربه ما سره د قربانی پیسې نشته،
خلق به اوس قربانی کوي او ربا کتا ته قبولی نو زه د خپل وجود قربانی پیش کوم ربا بس زما په قربانی کې قبول کا او ما والا په قربانی کې وی چې دا وی دا غینه پسې کلمه شهادت شروع کو په اق زیت نه سا وخت له واپس نه در حاجی صاحب چیزی دا د مالک رضای لزی تسپول نزی دا پریرول نزی او تسپو پریری پریدوی چاته علم موایا او غلی د کور اوزه وای زه پسکې ما دا ته پسکې ته د خیراتونو غم وړی چې ما نه به مالک رضا شي که نه بعضې بختور حاجیان چې حجو کې او را روان شي رجع کیوم ولدته امه د ګناه نه داسې پاک را رواني لکه نن چې دی د موره پیدا شو لکه په دې حج ته یو 12 لکه روپۍ ورکړې نو څه چې داسې د ګناه نه پاک شي لکه نن چې د موره پیدا شو شماره یې اوږدی ګېډې کوه اوږدی او دغې ځای له پې نه ځې دغه ارمان دې نشته